یو ځل بیا په موږ تاسې باندې رب ذوالجلال یو بهترینه میاشت راوستله چې په دغه میاشته کې د موږ تاسې غمخور پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه میاشته کې دنیا ته تشریف راوړی و او په موږ تاسې باندې ډېر لوی احسان او فضل او کرم رب ذوالجلال کړی دی و هغه فضل او کرم دا دی چې موږ تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو نو په موږ تاسې باندې دغه خبره ډېره مطلب لازمي ده چې موږ تاسې په دغه میاشته کې موږ خوشحالي اظهار وکړو یعنی په دغه خبره باندې چې شکر الحمدلله چې الله په موږ تاسې باندې لوی احسان کړی چې رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړی دی د رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړل دا د موږ تاسې لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده او رسول الله مبارک فرمایي په خپله باندې چې ما راتګ و ما مطلب دنیا نه واپس محشر ته تګ دا تاسې لپاره د کامیابۍ ذریعه ده نو هر انسان له پکار دی چې په دغه میاشته کې موږ تاسې خپل اظهار خیال مینه محبت اظهار وکړو او عبادت په شکل باندې د درود شریف په شکل باندې او خلکو ته وښیو چې ای خلکو موږ تاسې وګورو دغه مطلب د قالی سر کې قسم قسم نه جلسې کېږي دغه ډېر دا 14 اګست دی او دا 23 مارچ دی او قسم قسم نه هر څه کېږي او چې کله د رسول الله مبارک دی ذات خبره شي او په دغه بهترینه میاشته کې چې موږ خلکو ته وایو چې په دغه میاشته کې رسول الله مبارک راغلی دی نو بیا خلک کم نسبتونه کوي مسلمانه سوچ وکړه په هغه سترګو باندې کم ته چې په کومو سترګو باندې رسول الله مبارک سره قیامت په ورځ ملاقات کوي په کومو سترګو ته سره مطلب دا ملاقات کوي ته محبت دې اظهار کوه په هر وخت کې کوه نو دا نه وي چې دا مطلب د میلاد مصطفی میلاد معنا ده یعنی پیدایش د مصطفی علیه السلام دا باندې خوشحالي کول مطلب باندې ورسوي نو هر انسان نه پکار دي چې وس مطابق اظهار خیال وکړي او خپ صحیح طریقې سره خپل دولسم وکړي الله نه شکر ادا کړي وس لري خپل صدقه وکړه وس نه لري وس مطابق صدقه وکړه نو دا موږ نه خلکو ته وایي چې دا فرض دی یا واجب دی یا سنت دی مستحب عمل دی او هر انسان نه پکار دي چې محبت اظهار وکړي د رسول الله مبارک سره او دا تفسیر روح البیان لیکلی دی وی چې د حضور صلی الله علیه وسلم په ولادت باندې د هغې په راتګ باندې څوک مطلب خوشحالي وکړي او د الله نه شکر ادا کړي او د وس مطابق څوک صدقه وکړي تفسیر روح البیان لیکلی چې رب ذوالجلال ټول کال په امن او خوشحالو په تیر کړي نو موږ تاسو له پکار دي چې دا هغه پیغمبر دی چې موږ تاسو په هر وخت کې یاد کړی یو دا ټول عمر د موږ تاسو پرې تر کړی دی او موږ تاسو رسول الله مبارک اظهار ونکو هغه باندې درود نه ویو هغه باندې مطلب دی چې خپل باندې مجلس یا خپل ناس ته غونډه ونکو دا ډیره دی مطلب د افسوس خبره ده محترم سامعینو مسلمانانو ورونو خپ اظهار سره یو په خوشحالي سره عید میلاد النبی کو په خپل کور کې کو بچی راغون کو وته وای چې 100 مرتبه درود شریف یو او بیا رسول الله مبارک پسې او بخو او وس مطابق صدقه وکړو دا ته محبت د اظهار د رسول الله مبارک سره وکړو موږ تاسو له پکار دي چې په صحیح طریقې سره د رسول الله مبارک په سنت باندې ځان خسته کو د هغه پیغمبر دی چې په هر وخت کې یاد کړی په اسمانونو کې یاد کړی تنن ورځې پورې موږ تاسو په خپل روزه کې موږ تاسو یادوي د هغه پیغمبر دی موږ تاسو لم پکار دي چې رسول الله مبارک سره مینه اظهار وکړو او عبادت په شکل باندې او داسې خپل د غونډې په شکل باندې چې الله نه شکر ادا کو چې یا الله شکر الحمدلله چې عظیم پیغمبر دی موږ تاسو له خدای پاک را کړی دی هغه په امت کې راغلی یو رب کریم دی د رب ذوالجلال او الله تعالی بخنه دی اول موږ تاسو نصیب کړی کی او ورپسې دی موږ تاسو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه شفاعت او ملګرتیا موږ تاسو نصیب کړی کی وما علينا الا البلاغ المبين